قانون وشي او بیا د اپریل داخلي شروع شي. نو په دغه اپریل داخلو کې دی ماشومان ته د ګورنمنت طرف نه فری بوکس ملاو شي. خو بیا په دې کې چې کوم غریبانان ماشومان وي، یتیمانان ماشومان وي، ناچار وي او د هغې د کاپۍ او د پنسل د اخیستلو وس نه وي، نو د دغه ماشومان دپاره دا ټوپي ټیچر سوسایټي چې دا سټیشنري واخلي او په دې ټوپۍ کې چې کوم دا 9 سکولونه دي نو هغه ټول حقدار ماشومان ته چې دغه سټیشنري په صورت کې هغې ته میلاو شي او دغه محرومي د ماشوم ختم شي چې ما سره کاپي نشته، ما سره پنسل نشته وغیره وغیره چې څه قسم ضرورت وي هغه د هغې پوره شي. نو دې باره کې به زه تاسو ته یو وړه غونته کې خبره وکړم. خبره خو ډېره درنه ده. ما سره یو 2 سټوډنټانو نو هغوی به روزانه په چپلو کې راتلل، چې په چپلو کې به راتلل نو هغه به په اسمبلۍ کې را بهر کېدل او روزانه به هغوی ته هم دغه سزا میلاوېدله چې ته په چپلو کې ولې راځې، چې سبا له ستا چپلې نه وي او پیزار دي وي. نو ما چې دغه واړه 2-3 ورځې نوټ کړل نو ما ته بیا پوښتنه وکړله چې بچې تاسو ته څه مسله ده؟ اوس خو اختر را روان دی، نږدې دی، یوه میاشت اختر ته پاتې ده، نو تاسو له به چې کوم دی نو پلار څه سپری پیزار وغیره نه دی اخیستی چې تاسو فلحال په هغې کې راځئ، خیر د اختر دپاره به پالش کوي او بیا به استعمال کوي. نو هغه ماشوم ما ته وژړل چې پلار مې نشته دی، زه یتیم یم. نو ما ورته ستاسو د اخراجات څه طریقې کار دی؟ نو وی زما مور چې ده نو هغه په نورو کورونو کې خدمت کوي او تره مې چې دی نو هغه د ټاټکي مزدوري کوي خو نن سبا مې تره بیمار دی، هغه په کور کې پروت دی راته. نو دغه مور چې زما کومه ده دا کوم محنت مزدوري کوي په کورونو کې نو په هغې باندې موږ خپل کور هغه سلسله چې ده نو دا جاري ساتلې وي. نو زما د پیزار د اخیستلو طاقت نشته چې ما له پیزار واغږي. نو ما ورته ویل تاسو چې کوم دی نو چوټۍ نه پس څه ترتیب کوئ؟ نو دا دې وړوکې ما ته ووایي چې زه یم او زما ورور دی ما سره په 8م کلاس کې، موږ دواړه بیا د چوټۍ نه پس د خښتو بټۍ ته ځو او هلته خښتې سیده کوو. نو ما ورته ویل بچې تاسو له د هغې خښتو سیده کولو څومره پیسې درکوي؟ نو وی موږ ته 50 روپۍ ما ته میلاو شي او 50 روپۍ زما ورور ته میلاو شي. نو زما عزتمندو خبره دې پورې کوم چې موږ سره په دې ګورنمنټ سکولونو کې داسې ماشومان موجود دي چې د هغوی هېڅ قسمه سهاره نه وي، د هغوی به د کاپۍ طاقت د کوم ځای نه راشي، د پیزار طاقت به د کوم ځای نه راشي او د لباس طاقت به د کوم ځای نه راشي. نو داسې ماشومان دپاره شکر الحمدلله نن زه په فخر سره د ټوپي ټیچر سوسایټي چې کوم دی نو په بلندۍ سره او په فخر سره دا خبره کومه چې دا ټوپي ټیچر سوسایټي د داسې قسمه ماشومان دپاره استعمالیږي، د داسې قسمه ماشومان دپاره سټیشنري پرووایډ کوي. په ژمي موسم چې راشي نو هغوی ته لباس ورکوي، هغوی ته سویټرې اخلي، چې چاته د پیزار ضرورت پیزار اړي. نو ما بیا د دغې د 2 ماشومانو دپاره چې کوم ورسره ما نور ماشومان هم ورسره د انتخاب مې وکړو او د استادانو ملګرو نه مې کوم دی کلیکشن وکړو، هغوی دپاره بیا د اختر دپاره د پیزار بندوبست موږ وکړو چې یاره دا ماشومان هم محرومه پاتې نه شي.